الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعینو، یو پیرا بیا ستاسو د وړاندې مخاطب یم او نن ما بیا ستاسو لپاره یو بهترین وظیفه راوړې ده. دا وظیفه د هغه چا دپاره ده د چا چې اولاد نافرمانه یا د چا ښځه نافرماني کوي یا د چا خاوند نافرماني کوي یا اولاد داسې چې هغوی موږ سره د خپل والدین محبت شروع کړي، نو دا قسم وظیفه د هغه چا دپاره ده. دا ډېره بهترینه وظیفه ده. یا څوک د چا سره محبت کوي او هغوی چې ما سره څوک محبت شروع کړي، او یا څوک وي چې زما د څوک تابع شي، زما د څوک فرمانبردار شي، هر څوک چې د هغوی دپاره ډېر بهترین عمل دی. نو ډېر بهترین عمل دی، ډېره بهترینه وظیفه ده او وظیفه ډېره اسانه وظیفه ده. د الله جل شانه یو دوه صفتي نومونه دي او دغه په توجه سره، پابندۍ سره کولو سره الله رب العزت د هغه دا مراد حاصلوي چې څوک وایي زما د اولاد نافرمانه دی، فرمانبردار دې شي، یا څوک وایي چې زما بچي نافرمانه دي، دا دې فرمانبردار دې شي، یا څوک وایي زما ښځه نافرمانه ده، یا څوک وایي چې زما خاوند نافرمانه دی، هغه زما فرمانبردار جوړ شي او زما خبره مني. نو هغوی د ټول لپاره دا بهترین کلف دی. یا څوک د چا سره محبت کوي، کو هلک د جنۍ سره کوي یا جنۍ د هلک سره کوي، جایز محبت کوي او هغوی چې ما سره محبت شروع کړي، زما سره هغه زما خبره مني او زما فرمانبردار شي، نو د هغوی دپاره دا بهترین عمل دی. وظیفه دا ده چې هر د روزانه 1100 فري یا ودودو یا مطیع ووایي، 1100 فري او د دې نه مخکې وروسته درود شریف وایي. خو دا 1100 فري په دې طریقه وایي چې کله دی 100 فري پوره کړي، نو د چا دپاره چې دا عمل کوي نو هغه په ذهن کې په تصور کې راولي، یو چوپ به پرې وکړي، یو دم به پرې وکړي. بیا چې کله 100 فري پوره شي بیا به تصور کې راوړي، دقه شانته کې 1100 فري به ووایي او په تصور کې په هغه باندې هر 100 فري هغه دموي. او که بالفرض داسې وکړه چې 1100 فري دا یا ودودو یا مطیع وویلي او په څه باندې دم کو، هغه په خپل اولاد باندې یا ښځه باندې یا ښځې په خاوند باندې وخوړل یا خپل محبوب باندې وخوړل، نو انشاءالله دا مراد به پوره شي چې هغه به د فرمانبردار جوړ شي او د هر قسمه هغه خبره به مني او الله رب العزت به په دې سره د هغه مراد، هغه مقصد د زړه هغه پوره کوي. نو بهترین عمل دی، مختصر عمل دی. 1100 فره ټول پې 10 منټه نه لګي. دوه د الله رب العزت صفتي نومونه دي او ډېر مجرب عمل دی او ازموده عمل دی، تجربه پې شوې ده. نو انشاءالله تاسو یې مه ازمایئ، الله رب العزت به ستاسو هغه مقصد، هغه حاجت هغه پوره کړي.